موږ ته د کتابونو او د استادانو نه معلومیږي چې د یورپ او د مغرب کې څومره یونیورسيټیانې دي او څومره علمي درسګاګانې دي. نو د هغې زیاتره چې هغې فایده اخیستې ده، نو هغه د مسلمان ساینسدان کتابونو نه اخیستې ده. یعنی یو دور چې د مسلمان ساینسدانان په ټوله دنیا کې مشهور وو او د هغوی دومره کارنامې وي، که هغه د طب په دنیا کې دي، که د کیمیا په دنیا کې دي، د دې نه علاوه په فلکیات کې، په ریاضیانو کې دا خلک مطلب په خپل فیلډ کې، په خپل پروفیشنل کې ډېر زیات مخکې وو. تاسو ته د دې مسلمانانو ساینسدانانو کارنامې معلومې دي، خو د دې په شا د دوی دردناک انجام تاسو ته نه دی معلوم چې بیا دا خلک څه شول او د دوی انجام څه شول. په دې ساینسدانانو کې لومبی ساینسدان یعقوب الکنوني دی. څوک ورته یعقوب الکندي وایي، څوک ورته یعقوب الکنیدي وایي. د خپل دور بهترین میتھمیټیشن او د ده متعلق دا خبره مشهوره وه چې ده یو بهترین آلات موسیقي جوړ کړي. د دې نه علاوه د فلسفي باندې او په کیمستري باندې هم پیدا کړو. د ده کتابونه په خپل دور کې ډېر زیات مشهور او ایون د ده کتابونو نه یورپ هم استفاده حاصله کړې ده. د یعقوب الکندي سره یعنی یعقوب الکندي سره چې کوم دی د حکومت د څو خلکو اختلافات وو. هغه خلک چې کله فاور کې راغله، نو یعقوب الکندي ګرفتار کړلو او په قیدخانه کې واچو او په هغه باندې دا الزام ولګو چې ته یو غیر اسلامي شخصیت، یعنی ستا د اسلام سره تعلق نشته دی او ته خلکو د دین نه اړې. او بیا نتیجه دا ورسېدله چې یعقوب الکندي چې کوم دی هغه ته کوړې ولګولې. نو دغه کوړې یقینا یعقوب الکندي ته ونه لګېدلې، بلکې دا موته ته ولګېدلې، دا اسلامي دنیا ته ولګېدلې. من د داسې شخصیت نه محروم شولو. په دې لیست کې دویم نمبر نوم چې کوم دی د ابن رشد په 12وي صدي کې، دا د خپل دور یو بهترین فلسفه و او اوس هم په یورپ کې د ده هغه کتابونه، د ده هغه چې کوم نالج دی، د ده چې کوم علم دی، د هغې نه یورپ استفاده اخلي. ډېر خلک وایي چې د یورپ په ترقۍ کې، یعنی د یورپ په پراګرس کې هر یو قوم ترقي کړې ده، نو هغې په تعلیم باندې کړی دا. اوس هم د ترقۍ راز چې کوم دی دا ایجوکیشن دی، تعلیم دی. نو ډېر خلک وایي چې د یورپ په ترقۍ کې د ابن رشد یعنی ابن الرشید د ده لاس و. دا په 12وي صدي کې یو مشهور ساینسدان و. د ده کله چې د ده اختلافات د حکومت سره راغلل، یعنې حکومت د سره اختلافات راغلل او په څه وجې راغله، نو د ده چې کومه هغه مشهوره لایبرري وه او د ساینس لیبارټري وه، هغې ته اور لګو. او یو خبره د ده باره کې مشهوره ده چې دی ګرفتار کو او په جومات کې ستنه پسې وتړلو. کله چې دی په ستنه پسې وتړلو، نو جومات ته چې به څوک لمونځ له راتلله، نو دله به یې څپېړه هم ورکوله او په ده به یې لاړې توکلې. څومره د افسوس خبره ده چې یو داسې شخصیت چې هغه د علم په دنیا کې بلها کارنامي، او بیا ته په هغه دا الزام ولګې چې ته خلک هم بېدینه کې او ته بېدینه یې، او بیا هغه ته په داسې بېدردۍ سره چې کوم دی هغه قتل کړي، په هغه باندې مختلف قسمه الزامات ولګي. د دې نه بعد نوم راځي د ابن سینا. ابن سینا نوم اکثر تاسو اورئ، د بیولوژي په کتابونو کې ډېر زیات مشهور دی. د ماډرن طب یعنی چې څومره میډیکل ساینس دی، نو په میډیکل ساینس کې د ډېر غټ کار کړی دی. دا موجوده چې کوم آلات جراحي دي، یعنی د اپریشن تیټر سامان دی، دا ټول د جوړ کړی دی، دا د ایجاد کړی دی. او موجوده دور کې چې څونه سرجریز کېږي، نو دی د ماډرن او د کلاسیکل سرجریز دته استاز ویلی شي. خو د بده مرغه د سره هم د دور حاضر په هغه وخت کې چې کوم حکومت و، د هغې ورسره اختلافات جوړ شول او دی ملک بدر کړو او دی د خپل ملک نه ویستلو. نو داسې خلک چې کله د ملک نه ته وباسي، نو دا مایوسه شي او بیا څه دور باندې دی ګرفتار کو او مطلب په هغه ګرفتارۍ کې د مرګ راغلو. د ده چې کوم کتابونو 600 کاله د ده د کتابونو نه یورپ فایده اخیستې ده او یورپ 600 کاله د ده کتابونه استعمال کړي دي. نن چې د یورپ ترقي ده، نو دا د ده په کتابونو باندې ده. یعنی په میډیکل ساینس کې چې څومره دنیا ترقي کړې ده، نو د میډیکل ساینس تعلق زیات تر د ده کتابونو سره دی. په دې لیست کې د بل ساینسدان نوم
ابو محمد زکریا الرازي دی. زیات تر خلک د رازي په نوم باندې کالجونه هم شته دي، یونیورسټۍ هم شته دي، ورلډ وایډ دی چې کوم دی دا ډېر مشهور فلاسفر دی، کیمیادان هم او د په خپل دور کې چلډرن سپیشلیسټ و، د ماشومانو په بیمارو باندې ډېر زیات پوهېدو دی، دومره هوښیار او دومره قابل سړی و. په میډیکل فیلډ کې د بلا خدماتو او بلا کارونه یې کړي وو. د دې نه علاوه د فلکیات او په ریاضۍ باندې هم پوهېدلو. په دغه وخت کې چې کوم حکومت و نو هغه د حکومت چې کوم مولیانو هغې په ده باندې دا فتوا ولګوله چې د کافر دی، د دین نه دغه دی، او د سره چې کوم کتابونه دي نو دا دیني کتابونه نه دي بلکې دا دنیاوي کتابونه دي، او د ګرفتار کړی شي، د باندې د پابندي ولګولی شي. نو دی خپله لایبررۍ کې ګرفتار کړو. د هغه وخت فوج چې کوم دی د یو غټ کتاب راواخیستلو او دی په سر باندې په هغه کتاب باندې وواللو چې د هغې سره د ده نظر ختم شولو او تر د مرګ د ساعته پورې دا مشهور ساینسدان د خپل نظر نه محروم و. دې نه علاوه چې کوم دی جابر بن حیان څه ته چې فادر اف کیمسټري هم ویلی شي، په کیمسټرۍ کې د ده ډېر زیات خدمات دي. په خپل دور کې چې کوم دی د سرو زرو، د چاندۍ، د دې نه علاوه د تانبې چې کوم جوړېدلو، د دې چې کوم پروسیس و، د دې نه علاوه د میټالرجي چې څومره پروسیس و، د دې نه علاوه تیزاب او اساس، دا ټول څیزونه د چې کوم دی ایجاد کړي وو. د دې نه علاوه جابر بن حیان په فلسفي باندې دته عبور حاصل و، خو دته اوس هم چې کوم دی د چې کومه کیمسټري د ماډرن کیمسټري نو د کیمسټري په غټو کتابونو کې د کیمسټري فړه وخلی شي. د ده د کیمسټرۍ نه ټولې دنیا ته دا فایده حاصله شوله چې په دواسازۍ کې یعنی په علم فارمیسي کې د ده چې کوم دغه دي چې کوم کتابونه دي یورپ هغې نه فایده واخیستله. خو د بده مرغه د هغه خلکو د ده ترقي هضم نه کړله او دی د ملک نه بدر کړلو. دی چې کله د ملک نه لاړلو نو د هغه ملک خلکو کوم ملک ته چې دی جلاوطن شو، د هغه ملک خلکو هم دی د ملک ویستلو او حتی تر دې چې دی مایوسه شولو او د خپل چې کوم دغه مشن و هغې نیمه کې پرېغوستلو. یقینا تاسو ته ما د پخوانۍ زمانې یعنې د ماضي یو څو خبرې وکړلې او په دې کې زموږ دپاره دا سبق دی چې په ماضي کې، په دور ماضي کې چې څنګه مسلمانانو د ساینسدانانو قدر نه دی کړی، د خپل هوښیارو خلکو قدر نه دی کړی، نو هغه کتاب او هغه باب نه دی بدل شوی. په دې دور کې چې کوم دی موږ د خپلو ساینسدانانو، د خپلو هوښیارو خلکو، د خپلو استادانو موږ قدر نه دی کړی. او تېره اوس یو څو ورځې کېږي زموږ د پاکستان ګورنمنټ سیول ایوارډز تقسیمول، نو په هغې کې فنکارانو ډېر زیات، په هغې کې صحافیانو، په هغې کې عام بیروکریټس وو، په هغې کې ججانو، خو یو پکې داسې کس نه و چې د هغه تعلق د ایجوکیشن سره و، د هغه تعلق د تعلیم سره و. نو د بده مرغه دا خلک مایوسه شي او د ملک د ترقۍ انحصار په دې خلکو باندې دی. که موږ د دې خلکو قدر کوو، د دې خلکو عزت کوو او دې خلکو له ویلې ورکوو نو زموږ ملک به ترقي کوي. یقینا یورپ سره د دې خلکو د کتابونو قدر و، د دوی نه علاوه د دې د کتابونو قدر او د دوی کتابونه ډېر په عزت سره سنبال ایښي، د هغې نه فایده اخیستله. نن یورپ په کوم ځای کې دی، موږ په کوم ځای کې. یقینا دا انفارمیټیو ویډیو به ستاسو خوښه شوي. د باقي ویډیو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د بیل آیکن بټن ووهئ چې تاسو ته زما د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپله